نن بزمونږ استاسو موضوعی دعا بعد صلاة الجنازه. نن سبا په دې مسله باندې خلکو ډېر یو جنجال یا جوړ کړی دی چې د جنازې د مونځ نه پس دعا شتا او دعا نشتا او جائز دا او ناجائز دا او قرآن او احادیث مبارکہ کی ثابت دا او ثابت نه دا خلقو په هر ځای کې یو تکلیف او یو انتشار جوړ کړی دی. التبا په اهل خانه باندې تکلیف بئی، څوک با وفات شوی او دلته به سره دوی په دې خبره باندې اړمي چې دعا وکړو دعا مکړو، حل اسقاط وکړو حل اسقاط مکړو، دا جایز دا او دا ناجایز دا او دا ډیره دا سه غیر مناسب خبره ده. مونږ تاسو به بیا هغه چې کوم اهل خانه دي هغه سره به ما او تا بیا د همدردۍ اظهار څه وکړو چې په دې کې ما او تا اخته یو چې دا جایز ده او دا ناجایز ده. ولی انسان حق پټي دا یاد لره قیامت په ورځ باندې چې یو عالم دین او مولا صاحب څومره جوابده دی کنه، دومره یو امین انسان جوابده نه دی. دا یاد لري څومره زیات با چې د قیامت په ورځ باندې د زمون په گریبان کې لاس اچولای کېږي کنه او دا علما او دا مولایان براکاږي، دومره عوام الناس دومره ټینشن او دومره تکلیف نشتا. خو الا هغه علما چې هغه حق پرستی، هغه د فرقې او د جماعت نه وتلی وي چې څه حق وي بلا ججک هغه په دلیل باندې په کتاب باندې په حواله باندې بیانې. دا هغه علما دي چې په دنیا کې با عزت دي، په قبر کې با عزت دي او په ورځ د قیامت باندې بهم د الله په نس باندې ډېر لوی مرتبه ان شاء الله. انسان ولی خپل فرقې ته وګوري، ولی دا انسان به خدای پاک نه یریږي. ته یو انسان ولی گمراه کې په دې کې تا څه شی ملاوږي؟ زه لس کسان ما پسې زیات شو، دروغ مې ورته ووي، زه څه کوم په هغو لسو کسانو باندې چې په ورځ د قیامت باندې زما په اور کې اضافه جوړېږي؟ څه پې کوم زه؟ دا ټول خلق د ما پرېږدي خو چې زما نه خپل رب او رسول الله راضي، قسم دی دا زما دپاره کافي خبره ده. څه پې کوو مونږ په خلکو باندې څه کوو؟ دغه خلک هم رانیولي دي، هغه اجي صاحب وانه وړي او دا هغه اجي صاحب وانه وړي، د خپلو روپو غم دی ورسره. بدترین خلک نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی تحت ادیم السما، لاندې د څرمنې د اسمان نه، دا چې کومه د اسمان څرمن ښکاري دا شنه، شر الناس بدترین د خلکو. نبی علیہ السلام فرمائی العلماء، دا هغه علما دي چې خلکو ته غلط سمت او طرف ښایي. بدترین د خلکو بدترین دوی څه چې مونږ به په دې خبرو باندې خلاص شو. ولی کوي داسې؟ زه وایم چې زما یو لس کسان زیات شي او هغه وایي چې زما یو لس کسان. چا چې د کسانو خیال ساتلی قسم دی هغه حق نشي بیانولی، او چا چې د خلکو خیال نه دی ساتلی عمر له د حق پرست انسان ملګري کمی. مونږ الحمدلله د هیڅ چا پروا نه ساتل. دا زه بار بار وایم، په میډیا باندې وایم، علی الاعلان یې وایم چې هر سړی به خپل کار کوي، مونږ تابع د رب یو،
مونږ تابع د حدیثو د رسول الله یو او مونږ تابع د خپل مذهب یو او په دغه دریو باندې حق لک ولاړیو په دلیل باندې دینه ما سوا کو څوک سوای او قران او حدیث او مذهب د امام اعظم ابو حنیفه سره برابرۍ مونږ ته تسلیم دی چې هر څوک یې وایي او که زمونږ خپل کس د قران او د حدیث او د مذهب په خلاف باندې خبره کا اوس په دغه منبر باندې وایم چې مونږ هغه انسان نه د براءت اعلان دی هغه زمونږ فرد نه دی هغه په خپل کار کوي نو په دې مسله باندې داسې کلیر پویوما چې بیا تاسو په زړه کې څه شک او شبهه راځي او زړه ورتیا نشي کړای هغه بس تاسو خبرې وي